السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه چې پته درته چې په سوات کې یو واقع شوې وه او په هغې کې یو ماشوم چې کوم دی نو هغه یو استاذ وهلی و او هغه بیا هغې نه وفات شوی و. نو د هغې په هکله باندې خو هر چا خپل خبر ورکړلو، خو چې کوم د وفاق المدارس صدر دی مفتی تقی عثماني، هغه د هغې په حوالې سره یو حکم جاری کړی دی، یو خبره کړې ده. نو اول چې کوم دی نو د مفتی تقی عثماني چې کوم هغه خبر دی هغه وورئ، او د هغې نه بعد چې کوم بیا د هغې چې کوم د ضلعې چې کوم مشر دی د وفاق المدارس چې کومه کابینه ده هغه هم هلته کې تللې ده او خپل خبر یې ورکړی دی. نو دا وورئ چې مکمل د هغه واقع نه تاسو خبر شئ. زه بحیثیت علاقائی ناظم ملکن ډیویژن د صوبائی ناظم حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه په حکم باندې سهار هغه ماته حکم کړی چې لاړ شه فوراً د دې مدرسې انکوایري وکړه او دغه څومره ماشومان دي د هغې انکوایري وکړه، د دې میت چې دی د دې شهید هغو سره په غم کې شریک شه او ټول راپورټ مونږ له راکړئ. دا راپورټ به چې دی صدر صاحب ته ځي، زموږ صدر شیخ الاسلام تقی محمد تقی عثماني دامت برکاتهم العالیه او زمون د وفاق ناظم اعلی قاری حنیف جالندری دامت برکاتهم العالیه دا راپورټ زمون نه غوښتی او په دې باندې هغه سخت اکشن اخیستی دې مدرسې خلاف چې تاسو څه کوئ موږ ستاسو سره په هغې کې ولاړ یو، هېڅ قسمه مونږ په دې کې رعایت نه یو تیار. خو مونږ دا وایو که مونږ دا مدرسه ورانه کړو د دغې ظالم سره حمایت دی، دا خو د قوم پیسه ده، تاسو په خپل حفاظت کې واخلئ، په خپل نگرانۍ کې واخلئ. مونږ به تاسو له چې دی معیاري اساتذه درکو، دا د قوم مدرسه د قوم بچي دي، دا خو یو ظالم هغه لاړو اوس هغه مدرسه ته سیځي، نو دا خو د هغه سره ښه هغه د تعاون دی. مدرسه زما مدرسه ده، ستاسو مدرسه ده، هغو پکې هېڅ قسمه دخل بنئ. تاسو چې دی په خپل دغه کې واخلئ، تحویل کې خپله جغندو ته ولګوئ. مونږ ته چې تاسو څه حکم کوئ مونږ ستاسو سره تیار، په دې غم کې مونږ ستاسو سره شریک یو. تاسو به وروستي مونږ به ستاسو نه مخکې چې تاسو عدالتي کارروایي څه کوئ مونږ ستاسو سره په هغې کې ولاړ یو. تاسو مونږ ته څه اډر کوئ مونږ ستاسو سره په دې کې حمایت کوو، هېڅ قسمه مونږ په دې کې رعایت ته تیار نه یو، ستاسو سره ولاړ یو. تاسو وروستي مونږ مخکې راځئ چې زموږ جزاکم الله. زما نهایت درجې قابل قدر علماء کرام او د دې معنی څومره ناسپېږلي دي او زموږ د دې علاقې او مشران ګورئ دا زموږ راتلل دلته کې دا داسې راتلل نه دي. الحمدلله چې زموږ د صوبې کم د وفاق المدارس العربیه پاکستان ناظم دی، د صوبې ناظم مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې په وینا باندې مونږ دلته کې راغلي او داسې هم نه ده چې هغوی دا وینا د خپل جانب نه کړې ده، بلکې د هغوی د طرف نه مونږ ته پیغام دا دی چې صدر صاحب شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب دامت برکاتهم العالیه او زمونږ د پاکستان چې کوم ناظم اعلی دی قاری مولانا حنیف جلندری صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه زما په انتظار باندې لہٰذا وی تاسو چې کوم دی لکه رپورټ راوړئ نو مونږ د مولانا حسین احمد صاحب دني په حکم باندې ګویا کې دلته کې راغلي یو. په هغې کې زموږ سره علاقائی ناظم مولانا قاری محب الله صاحب وفاق المدارس العربیه پاکستان معاون ناظم او د هغې سرټیفیکټ د وحدت زموږ سره ناست دی مولانا عصمت حاجي صاحب او دغه رنګې چې د جمعیت چې دی نو د هغې امیر محترم هغه مولانا سید قمر صاحب، علاقائی چې کوم مسؤول زمونږ مولانا فهیم صاحب، زمونږ په حیثیت د یو ذمه دار چې دی نو د وفاق باندې هغه کې حاضر شي. لہٰذا مونږ دې ځای ته رالو د هغه مدرسې ستاسو کومو چې کوم مونږ د هغې معاینه وکړله، د هغې سره زموږ خبرې اترې وشولې، هغه ټول په میډیا باندې هغه موجودې دي. فیصله هغه دا وشوله اعلامیه مونږ د خپل جانب نه د دې ملګرو په وساطت باندې هغه مونږ دا جاري کوو چې تر څو پورې مجرم اصل هغه نیولی شوی نه وي تر هغه وخته پورې به چې دغه مدرسه هغه به بند وي، د هغه وخته پورې به مدرسه هغه به سیل وي، هغه به بند وي. باقي اخوا ته تعاون هغه زموږ د ټولو یو خبره ده، یو چې کومه زموږ مسله ده انشاءالله العزیز په هغې کې به ټول کوشش مونږ درته وکړو. هر چې مدرسه نو دا مدرسه دا د یو فرد نه ده بلکې دا د قوم مدرسه ده، د دې محلې والو مدرسه ده. څرنګه چې به دې کې د دین کار هغه مخکې جاري و، تعلیم چې کوم د قرآن کریم هغه جاري و، وروسته به هم چې کوم دا انشاءالله العزیز په هغې کې دا قرآن کریم تعلیم دا به جاري و ثابت دا زموږ د جنګاري ده. الله انشاءالله شرکت کړی دی څومره زموږ د معاونین دا حضرات چې 20 घंटे अलग वाले 20 घंटे मुंह
واته والله مونږ ورته نیولای وکه تاسو پرې خودو په تاسو برابر باندې کومه مونږ دغه د ونی نه پرې خودو یو والا کو ته پرې خودو یو والا پرې خودو یو والا پرې خودو هغه ته یو ستانه چر ګټه خلاصيږي پتا را باندې کم خاندلې قاری صاحب چې و قاری صاحب ستړی شو صاحبن شو هر یو عمر دی یو عمر دی یو بخت امین دی یو عمر دی یو بخت امین دی قاری صاحب یو مسلم دی یو مسلم دی او مسلم ډول غټ بړوا دی غټ بړوا دی محسن اخو پرې دی اخو پرې دی زه څنګه راوغوته مې اوس په مصبر سات باندې خاص څنګه راوغوته دا خبره یو کله دی محسن دا خبره وکړه چې دالک مړ کوي دا کورن والے جتر راخل دا موږ ته اته ما خو ته رانډي دی دا خو چا به مسلمان ځان کوي دی